قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قرآن کریم کی اللہ جل شانو فرمائے قل ورتو اے پیغمبرا ان کنتم تحبون الله فاتبعوني کچر تاسو د الله سره مینا کول غواړئ نو زما اطاعت او تابعداري وکئ. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اطاعت او تابعداری په موږ باندې لازم او ضروری ده. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اطاعت او د دین او د تابعداري توق او غلامی هغه قبله کستا چرته جنت او د الله جل شانه معرفت په جنگلو تچریسي زړی او ارادي کدی کې سخامي مامي ویو د نبی عليه السلام اطاعت او تابعداري کې کمی وو نو دا اسم ندي. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو دوامی کا گلی میں توق ڈال کر محمد کی غلامی کا. که سړی و چې جنت تتل غواړم او ز جنت ته زما ناغله فکر دا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د اطاعت او د تابعداري هغه توقع داغه د اطاعت او د تابعداري هغه لار د چې راونی شي هغه رسید راونی شي او هغه کې د ځان او تړي نو دابا جنت تلار شي او په جنت کې به همیشه داخل شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام دا زما استاد چې د ژوندۍ د فار نمونه او ماډل دی. ماوتا به داغه فهر ادابانی داغه په هر یو کیفیت باندې داغه په هر یو خبره باندې لبیک وو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه صفاتونه والا دي. مفردات کی امام راغب رحمه الله ذکر کړي محمد الذي اجمعت فيه حصال محمودا فيه حصال محمودا. محمد دا هغه ذات چې پاغه کی هغه صفات چې کم ستایل شوی صفات دي هغه ټول لا جمع شوی. لكل نبي في الانام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد. و دا هر یو پیغمبر د پاره په عالم کې یو فضیلت ته او جمله دا غینا چې را جمع شوی دي په نبی علیه الصلاۃ والسلام کې. عائشہ رضی الله تعالی فرمایي چې د یوسف علیه السلام خایس چې زنانه ولیدو ګوتې کټلی خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خایس هغه خایسو چې داغه د ګوتې په اشاره باندې سپومې سوا دوه ټوکړي شوی و. سپومې چې دوه ټوکړي شوی و. فارسی والا یو شاعر وای وای حسن یوسف دم عیسی ید بیضاداری حسن یوسف دم عیسی ید بیضاداری آنچ حبا همادارند تو تنها داری. وای د یوسف علیہ السلام حسن د عیسی علیہ السلام دم او دارنګي د موسی علیہ السلام هغه جره هغه ید بیضا جره هغه معجزې وي خو نبی علیہ السلام د غټولو مجموعه وا دا غټولو جره سره هغه مجموعه وا او دا یوازې جره مسلمانان په دی باندې گواهی دي بلکې یو هندو او یو ځکه ناسو د نبی علیہ السلام په مدح کې چې یو کړی ویلا وی اس لیے تصویر جانان ہم نے کنچوائی نہیں. پښته پتا سو کې څوک چې دې په دویمه کړی جوړه کی خلق ناسو لوی مجموعه وا یو بل هندو چې هغه ور پاسې دو هغه چې په هغه دویمه کړی ویلا ول بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں اس لیے تصویر جانان ہم نے کنچوائی نہیں. بت پرستی او دارنګي عیش پرستی ډالر پرستی زن پرستی زر پرستی او دارنګي قصر پرستی دا په شریعت د نبی علیه الصلاۃ والسلام کې نشتا. موږ ته په هر ځکه دا حکم دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام اطاعت او تابعداري وکړو. یو صحابي دی هغه چې مرض وفات کړي ساتي وزي په دې ټیم کې وجاړي. نور صحابه کرام خپل راغلي دي هغه وسره ناشتي ناغور ته تسلی ورکړي چې ته ولې جاړي
حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلي دي چې خذ من شاربک ثم اقره عليه حتى تعطاني على حوزي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلي دي خذ من شاربک خپل بریتان واړکا ثم اقره عليه بیا په دې خبره کلک ادرېګا. یعنی دا سنت عادیه چره همیشه سره چره ادا کوا حتا تعطانی علی حوزی تر دې پورې چې ته حوض کوثر تراشه ز تعالی چره داغینه او بدر کم دې ته سنت عادیه ویل کېږي چې برید ته د هر سړی راخیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا د سنت ابراهیمیه او نګرځولې دي او دا د هر انسان دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابي ته ویلو چې تبریتان واړه کوا په دې یو سنت باندې پکړه کوانه ودرېګا د حوض کوثر باندې ودته لو بدر کوم او څه چره سره جنت ته زیره ولا ور کړی دی. ځکه حدیث کې راځي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو سنت ژوندې کول په وخت د فساد د امت کې د سره شهدا او چې څه اجر لري. نو منګ او تاسو له نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنتو باندې سر ور کول فکر دي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت اگر ژوندې کو او فاغي باندې چې څه کومل وکړو. اوس الکانو بریتان چې په شونډو باندې راوړل وای دا اردغل سټایل دی او دا چې پلانکې چې شاروخ خان سټایل دی. الکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سټایل وکا ګریم نن سبا چې پرې دیغم چې د اردغل په سټایل وي پرې خو دي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سټایل وکا چې جنت ته پیلاړ شي او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سټایل باندې موږ ته حکم شوی چې داغه طریقه ومني. عثمان رضی الله تعالی عنہ مکه ته راغله د مدینې نه دا څه تاویدو ترزوی اپان ولیدو. اپان ورته ویلو عثمان دا څه کې هغه ته دا چې راغله منو الکه ولدا چې حالات خو له بدل نه دي. مونږ ورډیر شریف خاندانی اعلی خاندانی زمنګ لنګ چره او زمنګ پنسا د ګټونه چې خکته نو مزه کوي او تا خو دا پنسل کې چې تکړی دي هغه ته داسې په ناشنا انداز باندې ویلو او ته لا پانا یا فانا تدا خبره کې هاکذا عزرت صاحبنا دقرنګي زمنګ د ملګری زمنګ د یار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سټایل له زکه ما دا سټایل خپل کړی دی او په دې سټایل باندې راغلی ما دا زما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه را. اوس الکانو جری هغه ګری جری وای ګیرو سنت ته الکه سنت نه دا ګیره جری واجب ده. تمام انبیاء کرام ټول انبیاء هغه ګری پرې خو دي. د دې حکم جری د وجوب دی په سنتیت کې ما چې وجتا سنت ته او که سنت دنو سنت مؤکده ده حکم د وجوب لري. نن سبا جره یو عالم بارک راضی ډېر بهترین کتاب لیکلو نو هغه یو بل کس هغه کتاب کتل ډېر خوښ شو ویل چې یار افسوس د دې دا استاد مال د دې دا کاتب مال درې مصنف او سمیراو شو وسم نه خوان به کړی په سنت باندې ډېر خسته کتاب لیکلی دی. هغه سړی د ایرانو دا د دې نه چې روان شو او هندستان نو ایران ته لاړې. ایران ته چلاړې الته چانه تاسو کول پلانکې سړی کم ذکرې بل مخامخ هغه کورې دی چې کور ته ورل په کور کې نشتا واپس چراو ته بازار کې وته چاویل مخامخ دغه دکان کې ناشته هغه چې ورلې هغه اوس په دکان کې نایي ته ناشته او ګیره خړې ګیره چې کوي هغه وړه کوي دا خړې بس دا وته داسې تعجب کې ویل ته پلانکی هغه ته بل اعاریش می تراشی ګیره خړې نو هغه داسې چې د 2023 د کالج او یونیورسيټي ذهن والا سړیو انګريز نظریه والا هغه ورته ویل اعاریش می تراشی لیکن دل مردمان نه می خراشی. ګیره خو خروما خو مسلمانان خو نه خپه کوم کنه یار د چا ځله مینه دي آزار کړي دا چا ځله چې نه آزارو ما هغه بل ورته واپس کیویل دل مردمان نه می خراشم لیکن دل رسول الله می خراش. دا انسانانو زړونه خو نازاره خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زړه ته نه خته په چړو باندې ته غوخه را کټ کې او دارنګ چې پتری دی وته نیولې دي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زړه دې ټوکړه ټوکړه کو دا سکے دا تک مجلس سره حال شروع کړي دي د دې وجنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اطاعت تابعداري په موږ باندې فرض او لازم ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي
كل امه يدخلون الجنه الا من ابى قيل من هم يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی زما ټول امتین به جنت ته ځي خو کچا انکار وکړو صحابه ورته ویل هغه انکار ولا سوق دي دا کم کله جنت ته بنځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل څوک چې زما په نقش قدم باندې را رواني زما په سنتو طریقو را رواني هغه دار دغل په سټایل باندې ګیره نفریری او هغه طریقه باندې بریتان چې نفریری یا نور چې دا غ ټول په سنتو طریقو باندې کامل او مکمل طریقه باندې زما اطاعت او تابعداري کوي دا به جنت تزي. او کو څوک زما د طریقې نه علاوه د بل چا په سټایل باندې خپل ځان برابرې نو هغه انکار کوون کړي دا به جنت ته نزي. کل امه مواب الا المجاهرون. بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي زما ټول امتین معاف دي دا الله معاف کړی دي. او څوک چې په ښکارا ګناه کوي ښکارا ګناګار چې الله جل شانو نه معاف کوي ګیره ښکارا ګناه نه ده ګیره هغه ګناه ده چې دا ته په جمعات کې یې په مانځه باندې ولاړې چې دا معراج المؤمن دی په دې وخت کې انسان سید عین د الله جل شانه په دربار کې ولاړې عرش مولا ته رسیدلې. په دې وجه نه موږ له فکر دی په دې سي خبرو باندې د عمل کولو توفیق الله جل شانه ورکړي.